بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی اسد خان. زه د شریف بهرام خان یم. توت کلي کې زما جایداد دی. پېښې ما دلته په انوار خرڅ کړی دی 15 کنه ځای په 15 لکه روپۍ. ما ته انتقال کړی دی هغوی پسې. دا کوم طریق چې اوس دا ډزې په من کړي دي مخکې ما درته ویلي غاړه مې په خلاصه کړې ده. زما زمیندار دی دغه فریقم بل څوک نه دی. پوه شو چې که ده څه پټۍ اخیستی دی هغه هم زما نه اخیستی دی، لږې ما نه اخیستی او نور یو بل نه اخیستی او زما په پټي کې نیولي. ما نه یې نیولي دی، ما د ده نه دی نیولي. او دغه شی دی یوازې دی نه چې ډېر ما زما مال خوړلی دی. راشه وګورئ که ما چا سره ظلم کړي زه دغه یم، که ما سره خلکو کړي نو هغه هم تاسو راشئ حکومت یې وګورئ چې زما کور مخې ته دغه دی اوس بنګله جوړېږي روانه ده. نن بنیاد دي ما پرې نه دی خرڅ کړی. باچا کلي کې انتقال کړی دی او راغلی زمانې چې ما سره نه حق شته نه رسي، نه دغه ولی محمد خان سره یې رسي، ایوب جان خان سره یې رسي، رحمدي او نیولې ما نه دی. ولې چې زه کمزور یم، نه مې زوی شته، نه مې یوه لور مې ده، ورور مې نشته، ورواره مې نشته، تره مې نشته، خدای مې شته. بس یو مې خدای دی او یو زه یم. 1500 جریبه ځمکه وه زما پلار، اوس پکې ما سره 50 هم نشته. زما خور ده زه یم، ته راشه ما ته خپل حق برابر که که نه، زما ته خپل حق برابر که نشته. په دې چا چې ما خرڅه کړې ده ده پسې دا هلک راغلی دی، ورته یې ویلي دي چې هلکه دا شی ته واخله 15 لکه روپۍ در کومه د کال قرض ده او دا شی ته واخله. او هغه ورته وایي چې یاره پیسې نشته ما سره خیر ده ته یې واخله په بل چا مې نه پیرزو کېږي. ساجد د میرزاده زوی او رشید دا رونه دي. موږ راغلو خپل پټې مړه د راباندې ډزې وکړې. ټیکټرونه مې ویشتل. ما سره نه انور و نه را سره د غفور زوی و، پوه شوې، نه را سره شهباز و. بس راغلم ډزې راباندې وکړې په خپل جایداد په خپل مال. نور سره اجاره وه مخکې چې ده سره اجاره وه لا قبضه وه ده سره. دا زما ګرداورۍ دي د انتقال دی. انور پسې مې کړی دی او پیسې مې ترې اخیستې دي. اوس دغه کې زه نور څه تاسو ته ووایم پوه شوې. اوس زه څه ووایم نور. 3 लाख اسد خان ده ووایه چې د فایرنګ دا کومه خبره هغوی کوي نو دا څانه حقیقت کې ده. دا هغوی وایي چې لکه په خپله یې فایرنګ کړی دی. دغه څه حقیقت دی؟ دغه حقیقت دی چې دوی را باندې ډزې کړي دي. دوی را باندې د برجه ډزې کړي دي. موږ خپل پټۍ اړو، موږ ډز سره څه کار و دي؟ ته خپل پټۍ اړې د پلار نیکه جایداد دی. خدای مخکې تاڼې ته موږ تللي وو. ایس ایچ او ورته وویې چې بهی ته خپل انتقال راوړه. دا انور و ده ته یې ویې ته خپل انتقال راوړه. زه به پټواري راوغواړم ابه دغه کېږي که ستا انتقال سوي وي تا ته به پټۍ واله کړم، که د ده انتقال سوي وي ده ته به پټۍ واله کړم. که بل فریق دغه کوم نه یې منله او په حوالات کې بند کړم. اسد خان په دغه خبره باندې لږ چې تاسو راشئ چې ډومبې تاسو ده سره د ځمکې کومه خبره شوه په هغې کې څونه نقدیت درکړو او بیا د خپل خبرې نه دې 1 लाख روپۍ در راکړې وې. پوه شوې، په څونه پیسو کې 1 लाख درکړې وې؟ دغه پټي په دغه کې پوه شوې دي او دله ما ارزانه ورکړو. او دویمه خبره دا دی چې د ما سره ده سره موږ دغه وکړو نو ده بیا 15 لکه روپۍ اول 10 لکه وې راوړې خو یې نه وې خو 10 لکه وې در به کومه بیا 15 لکه شوې. تاسو ما سره لیکلو کې او موږ وی ټیک ته اخر کې دوی چې قبضه به راکړي. پوه شوې،
موږ وی چې قبضه نشو درکولی خفه کېږم چې تر څو پیسې نه برابر شي تر څو پیسې نه برابر شي د وی چې داسې پیسې زه نشم درکولی پوه شوې موږ وی چې دا خو نه کېږي بس په هغې کې 5-6 میاشتې موږ درته بیا هم صبر کړی دی چې نن به راشي نن به راشي ورپسې زه راغلی یم ورته مې ویلي دي چې هلکه تاسو چې دا خوا دی خوا دی خوا بیا اخر کې راته ویل چې نشم اخیستی زه یې نشم اخیستی ته چې په چا خرڅه یې خرڅوه بسم الله الرحمن الرحیم زما جی انور خان نوم دی د توت کلیما د پلار نوم مې امان الله خان دی د اسد خان د ساجد چې د اسد خان ته د خپل پټي د خرڅېدو اجازت ورکو د دوی خبره په تاڼه کې شوې وه د خان مهي زما د اخیستو نه مخکې په دې کې یو مرزا پاتې و هغه په دې کې ګوام و ده ته اجازت ورکړو چې خان دا پټی دی ته خرڅ کړه زه به هم د لګا کو ګورم او ته به مې وګورې نو بیا د دې پټي د خرڅ معامله چې زما سره راله د شهباز خان په ترو د ده زوم دی ما چې د شهباز خان سره خبره ډن شوله نو دې ساجد نه ما د دې پټي تپوس وکړو چې ساجد ته دا پټی اخلي که نه نو دی په ما پسې د خپلې حجرې ته رالی په دې کې په موقع ګواز ما د یو د تره زوی ران سره راوست د کوره او ما سره هغه ناست او دا یو د هغه زوی یو زما یو زوی دی کشر په یو ټي کې سبق وای دا کسان ما سم خام بانګ نه روستو کېناستل دا ساجد کېناست ما د ساجد نه تپوس وکړو چې ساجد ته دا پټی اخلي نو د ما ته ویل چې کاکا زه نه اخلم دا پټی ته واخله او زما او ستا اخیستو کې فرق شته زما او ستا کور د دواړو یو دی په دې طریقه د 2-3 کسانو په موجودګۍ کې دا خبرې وکړې بیا دته ما وویل چې ساجده بچو که ته دا پټی اخلي د خان لته 1 لک روپۍ به دې کې صحیح ورکړې وه او که ته غرضي او خامخا اخلي او پیسې د سره نه وي نو زه به تاله 15 لک روپۍ قرض درکړم چې دا زه تا ته حلفیه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله دا قرآن شریف راکړه چې په دې قرآن شریف زه تا ته لاس ږدم دا کمې خبرې تا ته ما وکړې دا د زما په دې قسم باندې په قرآن باندې راوړه سر دا قرآن شریف ته زما دې په دې کلام پاک کلام د الله په دې پاک کلام باندې قسمي چې دا ساجد په ما پسې د حجرې ته په خپله رالیلی ما ته ویل کاکا دا پټی واخله او زه اخیستل زما او ستا د دواړو اخیستل دا یو شی دی نو ما ورته ویل ساجده ستا د خان څخه 1 لک روپۍ په دې پټي کې بیانه پرته ده که ته دا پټی اخلي او شوقي نو ته دا پټی والا زه تاله 15 لک روپۍ در کوم د 1 کال قرض د 1 کال قرض تا سره فی سبیل الله امداد کوم خو چې پټي له باري سړی رانشي په دې ځای کې چا کور جوړ کو دا زما خاندان لم خانه دی ستا خاندان لم خانه دی باري سړی به موږ هم ته تنګي تاسو هم ته تنګ دی د ماته ویل چې کاکا واخله دا پټی واخله صبر دا قرآن شریف زما په لاس کې دی که زه دروغ وایم ما د خدای دا قرآن تباه کړي لکه دا کمې خبرې چې ما تا ته وکړلې دا زه تا ته حلفې وایم په عدالت کې مې وایم په تاڼه کې مې وایم په هر ځای کې وایم ده سره زما ټولې خبرې وشولې د هغې نه پس 8 ورځې پس ما د شهباز خان سره د زوم سره خبره ډن شوله په 15 لک روپۍ ما دا پټی واخیستو دا قرآن شریف ونیسه دا جی زما د وایب په نوم باندې انتقال وکړو اسد خان د نوم نه زما وایب ته انتقال شو دا زما د 105 مرلي دي 15 مرلي 15 کناله دا د کمیټې ټیکس دی رسید دی دا د کمیټې د ټیکس رسید دی مال پټواری را کړی دی اسیب پټواری سره زما دغه رسید پاتې دی د نېشنل بانک رسید پاتې دی 3,60,000 روپۍ زمانه په دې ټوټل ټیکس تللی دی بلکې دا قبضه ده د اسد خان په ګرداورو کې او د اسد خان د قبضې نه مالا دا انتقال کړی دی د اسد خان د قبضې نه دا انتقال ماته کړی دی دی پرون یو ویډیو نشر کړی دا چې د هغې دوی ویلي چې دا په قبضه ګروپ کې دی په قبضه ګروپ کې که زه یم او یا زه د قبضې له یا زه په دې پټي باندې زه قبضه کوم نو ما د اسد خان دا دی ناست دی دله په دې قرآن ورکړه چې تا پټی په ما خرڅ کړی که دی نه دی خرڅ کړی او زه د 15 لک روپۍ د دې پټي ما ورکړي سرکاري ټیکس 3,60,000 روپۍ ما سرکاري ټیکس ورکړی دا ما سره ارسه موجود دي ډاکومنټس د انتقال د ارسه ما سره موجود دي دا قبضه ګروپ اوس د په قبضه کې ګروپ کې راځي ما چې د دنه انتقال وکړو د راله ماسخوتن د پټي وبکو ما اسد خان ته شهباز خان ته ټلیفون وکړو چې دوی د پټي وبکړی دی د ماته چې پټي وتر شي زه به درشم خپل پټي به واړم دا اسد خان دا ناستې په 11 تاریخو د اتوار ورځ غالبا د راله ټیکټر راوس 10 تاریخو د اتوار ورځ د راله خپل پټي واړو او زه بیا تا ته په دې قسم خورم چې دا خورشید جی صاحب دوی
پال هغه کې یاد کړی زی یاد کړم او شهباز خان یاد کړی دی دا شهباز خان دا ما سناستو بل په دې کې ما سره دوه میلمانه نور ناستو چې په دې اجره کې ما سره یو ځای چیس کړی دی خپل پټی ته ټیکټر ته ولاړو د چې پټی اړولې دی لږ شانتي یو کیل به پکې پاتې شي دی ول خپل برج ته راختلې د کور سره جوخ پټی دی د په ډزې کړي د ټیکټر دوه ټیرونه دغه کړي دی را لګېدلې هغه ټیکټر والے پرون ټیرونه راوړل 5000 روپۍ ول ټیرونه راوړل دغه تاوان هم په در عللې او ټیکټر دراوس دی چې ولاړو نن سار دا ډزې ساجد کړي دي مرخیم شاه کړي قدیم شاه کړي دي او رشید کړي دا سلور کسانو او دا سلور وانه راختلی بره په دی باندې ډزې وکړلې بیا دې دلته د دې ځای روان شو تانې ته راپورټ وکړو نو چې دوی ورپسې لاړل راپورټ وکړو نو د په ما او په خورشید او په شهباز خان هم پکې دعوا وکړله بیا د قرآن شریف راوړه ورشه لکه چې زه تا ته په دې حلفیه بیان ورکوم حلفیه چې نه زه دې اجرې نه زه شهباز خان نه وتی دی نه زما د خورشید چې دی دا وتی دی نه خورشید وتی دی زه په دې قسم خورم چې نه د دې اجرې نه خورشید وتی نه زه وتی یم او نم ډزې کړي نم ټوپک په لاس کې راغستی دی دوی دلته خپلې ډزې کړي دي بیا بل کار درته یو خبره ته بله په نوټس کې راولم چې تا دا په نوټس کې راولم دوی د شپې په حکم 3 بجې په دې خپل کور ډزې کړي دي په دې خپل کور په حکم 3 بجې ډزې کړي بیا زه په دې الله په دې دغه باندې دا لاس مې خې زیر ته حل پیم چې زه په دې قسم خورم د په حکم 3 بجې ډزې کړي دي او خپل کور یې ویشتی دی د خپل کور په خپل ویشتی دی د شپې په حکم 3 بجې د دې کلي خلک به لګوا درکم کوي چې اوس یې د لراولم دوی درته ووایي چې د په حکم 3 بجې وي چې د ډزې وکړلې موږ ټول راپاسېدو موږ ویل چې څه چلو شو بیا شپه امدومه وه 3 بجې وي د ژمې بیا سهار پته ولګېده چې رالولو ساجد دی ویل او د هغوی ډزې کړي دي رشید دی او د ماماګانې دي دلته دوی ویل ډزې وکړې په دې خپل کور او په برج باندې زه په دې قسم درته خورم په دې قرآن شریف دا د الله کلام دی بل زما ریکویسټ کوم سوال کوم د پاکستان د خانمهی تاڼې پولیس ته او د 400 ډي پی او ته چې د الله د خاطره ما چې دی ما د دنه خلاص کوي چې ما د خان له 15 لک روپۍ ورکړي هغې لالې د بچو مزدوري مې ده د سعودي عرب ما مزدوري کړې ده زما یو کال شو زه راغلی دا زما د بچو د خولو او زما د خولو پیسې دا ما د خان له ورکړي او دی راغلی ما ته په دې پټي کې کله ټوپک راوړي راپسې کله راپسې لس 15 مشینانو والا راولي کله راته اوبه کي خبره وره که په دغه طرف باندې د پټي په طرف باندې منګه د اوسه پورې د پټي په طرف باندې زه تا ته قسم خورم چې زه نیم ورغلی او چې زه ورځم نو دوی هغلته پکې کله کاټه چولې کله پکې په برج کې کسان ناست دي کله څه کوي څه کوي په دې کلام مې دا ټوله خبره وکړه او دا دې ځای کې دای کور دی دای په برج دی دا پټی دی زه به تاسو بوزم موقع له هغه پټی او کور به م درته د زه وښیم او زما دې پولیس ته ډي پی او صاحب ته زه ورته درخواست کوم او زه ورته سوال کوم ریکویسټ کوم چې ما د ظالم او د قبضه ګروپ نه خلاص کا د یوازې دا د قبضه ګروپ خبره نه ده د بل ورستلی دی 8 جریبه یو انتقالي په هوا کې بل اخیستی دی یو 8 جریبه انتقالي په هوا کې بل اخیستی دی چې زه تاسو یم دا په شلی باګرام محل کې راځي خو دا انتقال د دې لپاره واخیستي د دې اسد خان د سره نور ځمکه په اجاره ده دی په هغه ځمکه باندې قبضې ته ځان اوس نور تیاری بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله زما خورشید نوم دی د جغپور زویما پرون یو پریس کانفرنس شوی دی زمون خلاف د اسد خان زمکا خرڅ کړي په دې انور بای باندې هغه تاسو ته دوی ارسه ویلې ابل ورځ دا خان رالی خپل زمکه اړوله د دوی د برج نه په رحیم شاه قدیم شاه رشید ساجد دوی په ډزې وکړې ټیکټر یې ولويشته لاړل دوی بیا رپورټونو لاړل چې من خبر شو ویلې په خورشید او په انور او په شهباز خان باندې راپورټ وکړو چې دوی په منګه ډزې کړي دي دا قرآن راکا دا قرآن دی انور مو سوخوړو او دا قرآن خلک په اربونو روپۍ نه خوري دا قرآن زما لاس کې دی که ما په دغه ورځ ټوپک ته لاس کړي یا ما ډس کړي نو ما د دا قرآن ووی او دوی کې دی یو 2 کسان راشي او په دې کلام د لاس کې دي چې خورشید او انور او شهباز ډزې کړي دي بس منګه ارسه منو دا خو یو 500 چې د 500 چې منو موږ د پانسی کې زما کردار دقه ځای پورې